سلامونه مرګرو ذاکر رحمان یم د خپل پیج نه تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب یم. خالد ماهر صاحب را سره دی، د نه به یو څو تپوسونه کوو. راځئ تاسو موږ سره اوسئ. السلام علیکم خلیل بھائی. وعلیکم السلام ذاکر رحمان صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې ما په خپل پیج کې موقع راکړله. مننه م کوم. مهرباني خلیل صاحب، تاسو زه ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو، ټیم راکړو. دا خلیل صاحب تاسو چې کوم د میډیا ته راووتئ او ماشاءالله ډېر ښایسته چې کوم د پروګرامونه کوئ، د غریب مرسته کوئ، آیا ستاسو دا سوچ څنګه دې ته وشو او په کوم سوچ راووتئ د میډیا ته؟ ډېره زیاته مننه کوم. یقینا ما ته خو لا دغه هم پته نه لګي چې ما څوک پېژني او که نه، خو له اول سره کې به ما شاعري کوله، اوس هم کوم. که ډېر ملګري به اکثر وایي چې تا شاعري پرېښې ده یا ولې نه کوې، نو شاعري زه کوم. بلکل ما نه ده پرېښې، چې څو پورې شاعرۍ زه نه یم پرېښې هغه پورې زه شاعري نه پرېږدم. او د غریب د خدمت خبره دې وکړه، نو یقینا دا سخت دی په موږ باندې تېرې شوې وي. ما نه هغه ورځ نه یارېږي چې کله جړۍ ورېدله او په موږ کره د هېڅ د رقم نه لګېدو. موږ کره صرف او صرف تقریبا د کال جوار به پراته وو، که څومره وچ جوار پراته ولو. دا خبره چې باران شروع شي نو ما ته رایاده شي. موږ هغه جوار چې کوم په مالګه کې واچولو، د هغې نه م نینې وکړلې، په هغه نینو باندې موږ ورځ تېره کړله. نن الحمدلله زموږ خو ښایسته وخت دی، خو ښایسته وخت را باندې الله تعالی راوستی دی. نو غوښتل مې چې زه په کور کې لږ داسې فارغه غونته کې وم. دورونه چې مې کوم دي مشران، یو رانه مشر دی بل کشر دی، هغوی خو مزیدار د خپل مټۍ روزګار کوي، نو بلکې زه پکې فارغه وم. نو د هغوی په صلاح باندې، د مور په دعا باندې دغه خپل ولس او دغه غریب عوام خدمت ته راووتم. او انشاءالله چې تر څو مې روح کې ساه وي نو تر د مرګه پورې به دغه خدمت کوم. مننه خلیل بھائی، ماشاءالله ښایسته سوچ دی او ښایسته فکر دی ستاسو. ماشاءالله تاسو پروګرامونه زه ګورم، ډېر ښایسته پروګرامونه کوئ او ډېر ښایسته ښایسته مرستې کوئ. که خیال هم راځي تاسو یو بابا سم ډېره ښایسته مرسته کړې وه چې هغه بیمار و، هغه څه تاسو ډېره منډه ترډه م والې وه، ام ماني ام جاني منډه م ورته والې وه. نو آیا ستاسو ماشاءالله دا سوچ ډېر زبردست سوچ دی؟ د غریب څه به همدغسې ولاړ به یې، مرستې به کوئ؟ تاسو د کوم بابا خبره وکړه، نو یقینا دغه موږ ډېر ماشومان چې زموږ دغه طرف ته به په سایکل باندې چولې راوړلې. بیا څه موده غیب شو، خو چې کله د ده یو ملګري و زموږ عمر نبي نوم و، هغه د ده په فیسبوک باندې تصویر ورکړو چې هغه ما وکتو. یقینا هغه ما وکتو نو زه ډېر سخت بې سوره شوم. نو هغه باندې زه فورا پاڅېدم، په هغه تصویر باندې ما کار شروع کړو. نو هغه له ماشاءالله چانده خو خلکو ډېره په د زړه د اخلاص هر سړی ورسره ودرېدو. نو هغه ما بوتلو پېښور ته، علاج مې یو ډاکټر ته مې وښو. نو بیا د هغې سره لږ ګزاره وشوه. بیا دلته کې مې لږه ډېره منډه تړلو واله چې کوم زموږ د کلي ډاکټرانو هغې سره، نو اوس الحمدلله ډېر ښه دی، صحتمند دی. هغه خپلو ماشومانو له ځي او 2-3 روپۍ ورله پیدا کوي. نو ډېر تنه خوشحاله یم او خوشحالېږم چې دغسې خپل والد څه مې پاتې شوی دی، نو چې د دغسې مشرانو خدمت وکړم نو ډېر زیات خوشحالېږم. او بابا خو لا فلحال صحیح روغ شوی نه دی، خو الحمدلله که بس هغه د زوړ حالات نه یې لږه ډېره ګزاره شوې ده. نو انشاءالله بیا به م ورسره ولاړ یو، بیا به م ورسره وي. اوس هم زه هر هفته ورځم د هغې بابا چې کوم دی زه تپوس کوم. خلیل ماهر صاحب، یو څو تپوسونه دي. اکثر دا میډیا والا چې کوم دی ډېر داسې منډې تړلې که نه امدادونه ورسره وشي، خو که تاسو ته پته وي نو دا میډیا والا چې کوم دی دا نیم په نیمه پیسې چې کوم دی هغه مریض ته شو یا غریب ته شو هغه ته نه ورسېږي. تاسو ډېر ملګرو ماشاءالله امدادونه کړي دي او ډېرو سره رابطې کړي دي او ډېرو چندې هم کړي دي. نو آیا تاسو چې کوم دی بابا ته روپۍ په روپۍ پیسې وررسېدلي دي او بابا سه امداد چې کوم دی پوره وررسېدلی، بابا ستاسو نه مطمئنه دی او که نه دی؟ بله دا چې ملګري تاسو ته کومې چندې کړي دي هغوی په تاسو باندې اعتماد و او که نه؟ ډېر ښایسته سوالونه دې وکړل. اصل کې ذاکر رحمان صاحب دا فن چې کوم دی دا ډېر زیات څو کسانو د لاسه بدنام شوی دی. یقینا اوس هغه بروسې هم خلک په خلکو نه کوي. خو زما یو شعر دی چې چېرته د بل مسلمان حق ته ګوره زړه ښه نه کړي، یو وخت به راشي چې په خوله کې به دې اور وي برې. نو بلکل همدغه چې زما چې الحمدلله څومره وس کېږي، زه الحمدلله خپل د سایډه خو مطمئن یم. لکه زه د بارې 1 روپۍ خو هم زما لکه خپله مې ورسره 2-3 زره روپۍ وس کېږي، هغه ورله پکې واچوم، دغه منډه تړله مې وس کېږي. نور الحمدلله د مرسنټیج د دې وږی نه یم او نه مې د خدای حاجت راولي. او انشاءالله تر د اخره پورې به دقسې چلېږم چې څونه د یو کس دپاره راځي هغه به هم دغه کس دپاره وي. دغه پیسو نه به زه 10 روپۍ هم د بل کس په پیسو کې نه شو. خلیل بھائی ډېر زبردسته خبره وکړه. ډېر ملګري داسې دي اکثر موږ هم اورو که نه، تاسو ماشاءالله ښایسته پروګرام چې کوم دی یو بابا هغه هم کړی او داسې ډېر پروګرامونه دي. ډېر ملګري دا یو تنقید د باندې کوي چې نه دا خلیل ماهر صاحب چې کوم دی دا مطلب دی خپل یو موادو لپاره لګیا دی یا مطلب خپل یو شروت لپاره لګیا دی. نو آیا ستاسو دا سوچ ذهن کې راځي او که نه؟
نه اصل کې دا خو زه بار بار دا خبره کوم چې زه د شهرت توګه نه یم الحمدلله. ما کو دغه 4-5 کسان پیژني نو د کار خلک مې پیژني. زه نه غواړم چې ما د ټوله دنیا وپیژني. خو بهر خلکو بیا کوم زمونږ په پړانګار کې داسې یو زلمی وي یو ځوان وي وایي چې یو زه ستا دا کار په سر اخیستل غواړم نو زما به ورسره بالکل سپورټ وي انشاءالله. زه به کیمرې ته نه مخامخ کېږم، زما په ځای د هغه وجنګېږي د دې عوامو خدمت دې وکړي. بالکل واقعي ګران کار دی، اسان کار دی. نو الله دې تاسو له چې کوم دی وس او توفیق درکړي، همدغسې چې غریبانانو مرسته وکړي او امداد وکړي. انشاءالله دا یو څو ملګري بدنامونو کوشش کوي. ستاسو کار ماشاءالله ډېر ښایسته روان دی، ډېر زبردست روان دی او د ډېرو خلکو را باندې اعتماد هم دی او ویډیوګانې هم ماشاءالله ښایسته ښایسته جوړوئ. الله دې وکړي چې تاسو مخ په وړاندې لاړ شئ. امین امین. خلیل بھائی ډېره زیاته مننه کوم. اخري کې به د عوامو ته څه یو میسج ورکوئ تاسو؟ ډېره زیاته مننه دغه چې زما دا څونه کتونکي دا ویډیو ګورو نو هغوی ته دغه یو پیغام چې په خپل چاپېرچل کې په خپل ګاونډ کې په بېوسو خلکو باندې خیال وساتئ، ولې چې دا دنیا ده دا به یوه ورځ زموږ نه پاتې کېږي. او الله تعالی په خپل کلام کې بار بار فرمایلی دي چې زه به تاسو نه د ګاونډي تپوس کوم. نو چې موږ د خپل ګاونډي سره موږ د خپل ګاونډي رضا وي نو موږ نه به الله تعالی هم رضا وي. نو موږ له پکار ده چې د خپلو ګاونډ کې چې کومره بېوسه خلک دي د هغوی خیال وساتو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، زموږ دواګانې به درسره وي، تل آباد او بریلی اوسئ. ډېره مننه کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو. ډېره زیاته مننه ستاسو.